तो बच्चों को सवाल करने से न रोकें وی ولې وی ستاره مازغه نه دي هلکه دې له به اوبه راوړې دشته نو هغې کې دی وی ستاره مازغه نه دي دا سوچ کوي زموږ دا مازغه چې موږ غلي یو نو دا موږ سوچونه کوو نو کله چې موږ سوچ کوو نو که ستا خبرې شروع کړې نو خلک وایي چې سودایي دی او ماشومان سوچ نه کوي خو مسلسل خبرې کوي که ته فکر یې دا ماشومان چېرته وي نو دی ځان له غږېږي دا ولې مشران او ماشومانو کې دا فرق وي چې مشران آر تھنکینګ آل د ټایم که ته د قدر ته نه دا مازغه لګي کار کوي نو که ته ریبل کې نوم کار کوي نو دی لګي سوچونه کوي او ماشومان چې دی تپوسونه کوي نو کسی کے سوال کرنے پر پابندی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوچنے پر پابندی لگا دی نو کله کله یې کوي نو هغې ماشوم خپل بابا ته وی چې دا څه دی نو ماشوم هغه بابا ورته دا لکه دا پکې دی دا ورته بیا بابا دا څه دی نو هغه وی دا پکې دی نو ماشوم نو ورته بیا دا څه دی نو وی دا پکې دی نو بابا یو خیارو نه په ډایري کې ولیکل چې په دې تاریخ د ماته شپېته پیرې تپوس کړی و ما ورته شپېته پیرې ویلي و نو بیا بابا بوډا شو نو دا لږ خو ځوان شو نو ده ورته دی بابا یې ورته بچیه دا څه دی نو ده ورته پکې دی نو هغه ورته بیا یې بچیه دا څه دی نو بابا څه مازغه مې خورې خو پکې دی که نه نه پسې ډایري راغستې ده وی بچیه تا دا تپوس زمانه شپېته پیرې کړی و خو ما تا ته نوم قارېدلی خو چې اوس زه بوډا شوم ستا نه تپوس کوم ته ما ته قارېږي نو دا یي چې کله ستا نه تپوس کوي نو تا له پکار دی چې هغې نه روکاوې او د ټولو نه غټه خبره چې د ماشومانو دپاره دا ده چې ان میں غصہ کنټرول کرنے کی عادت ډالے کم خلق چې خپله غصه نشي کنټرول کولی هغې د ورځې لس جنګونه ګوري او کم خلق چې غصه کنټرول کولی شي هغه ډېر شی جنګونه په روغو کې بدلی نو په قرآن کې چې کم صفت دی د خلقو نه یو ټکی زه هم یو برس تاسو خامخا وایئ والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ غصه بس کې نو د غصې څکلو دپاره اسانه فارموله دا ده چې آپ اپنے سر کو ٹھنڈا رکھے اور پیر کو گرم نو کوم هلکانو چې جنګي وی دا رقم ځای دی وی دا کلپاڼی دی وی دا رقم ځای وی دا د ریګا وی دواړو جنګ وکړو وی ریګا والو خپلو ته ټلیفون وکړو کلپاڼی والو خپل ته وکړو انہوں نے سر کو گرم رکھا تھا ځکه ولقار ورغی نو سکول نیم پرابلم جوړ کو ابروز پہلے کې دغه واقعه شوی وه اس لیے آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھائے کہ آپ نے سر کو کیا رکھنا ہے ذرا ستا سو ہے ٹھنڈا رکھنا ہے اور کس کو گرم رکھنا ہے پیر کو گرم رکھیں گے تو آپ ایکسرسائز بھی کر سکیں گے کلاس میں بھی جلدی جا سکیں گے اور آپ پلے گراؤنڈ میں بھی جلدی جا سکیں گے اسمبلی میں جلدی آ سکیں گے مثلا آپ محنت کریں اور دماغ کو ٹھنڈا رکھیں نو څوک چې کله تاسو سار لامبئ دا خپل سرینځئ نه په یخ اوبو وینځئ چې دا ټنډئ او یخې اوبه په دې ښه لګي د ګرمو نه نو آپ دماغ کو ٹھنڈا رکھے اور اس کو گرم رکھے پیر کو گرم رکھے او دا کار چې ته کوې نو د دې بل نوم څه دی صبر دې ته صبر وایي صبر کی عادت ډالے او چې کومو خلقو د صبر عادت ډال کړی دی نو یو ټکی زه هم دا را سره به تاسو وایي یوسف علیه السلام د یوسف په صورت یوسف کې دي فصبر جمیل جمیل ښایسته ته وایي صبر ډېر ښایسته شی دی لکه سړي تا ته یو زیاتي خبره وکړه تا ورته ووایي چې ره مړه ته هسې خفه کېږې زما دا مطلب نه و نو دا خبره فصبر جمیل او بل آیات چې دی د صبر په باره کې هغه دا دی وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا خدای وایي زه به دله جنتونه هم درکم ریشمي لباس هم درکم ځکه چې تا صبر کړی وی صبر به څه وخت کې وی زه درنه اوس ټیسټ حلم که نه نمبر 1 صبح اٹھنا صبر سار چې ته وختي پاسې دا به الوته کوي چې په تا کې صبري او ته خوب څه شی کولی شي د خوب قربان کولی شي کم خلک چې خوب قربانولی شي په دې کې صبري نو دې د سار مانځه له پاسې او کم خلک چې د سار د مانځه نه پس ایکسرسایز کوي اوده کېږي نه په دې کې صبري ځکه دې قرباني ورکولی شي او کم کسان چې خپل سکول ته د وخت نه مخکې را رسېدلي که ګاډی لیټ شي خو د ډرایور استاد غلطي وي خو دی په خپله وختي را رسېدلی نو دا په ده کې صبر دی یو بل صبر په ده کې دا دی چې ده روژه نیولې وه نو صبر یې کړی بل صبر دا دی چې حج له اوس خلق روان دی حاجیان به صبر کوي نو د صبر د برکته حج کیږي او بل پکې دا وه چې په خپلو
خواهشاتو باندې پابندي ولګئ دلته به کباب خورم دلته به تیکې خورم په یو کس بل ورځ دړ راغلی نو ما ورته مې دا دړ د باندې ولې راغی نو بیا ولې مونږ اپریشن وکړو خیر هغې غریب خو وی چې دغه ته تلو مې اسلام آباد ته په ایرپورټ باندې پلانې ریسیو کاو نو پلانې پراټه هغې ته بل څه ټکوي دہی پراټه یا انډا پراټه وی انډا پراټه وخوړل د هغې راپاسې باید دړ راغی نو که فرض که ته انډا پراټه هر وخت خورې او ښه دې کور ناشته کړي نو بیا به تا د په خېټه به بیا دړ راځي بیا به برداشت نشي کولی امانت ساتل ډېر ګران کار دی خیانت کول ډېر آسان کار دی چې ته کله امانت کې او خیانت نه کې نو دا د صبر مظاهره ده او دا یاد ساتئ چې ټول ګران کارونه د جنت نه غیر چاپیره دي حجبت الجنت بالمکاره کته جنت ته ځې نو د هغې نه ډېر غیر چاپیره شپولونه دي دا شپولونه به کراس کې او دې ته تکلیف وي دا تکلیفونه چې ته برداشت کې نو الو به کېږي نو دا په صبر به کېږي یو بله خبره چې زما ستا په ذهن کې کېږي هغه دا ده چې موږ په سفر روان یو او دا سفر ډېر نیچرل دی مثلا اول موږ څه یو منها خلقناکم موږ څه یو پیدا شوي یو چې پیدا شو دویم کار به موږ څه کوو داخليږو بندې ته څه وایي تعلیم به حاصلو چې کله تعلیم حاصل کو نو بل سټیج سره بیا به نوکري ګورو جاب د حلال رزق دپاره او یا به کاروبار شروع کو یا به زراعت شروع کو درې شو څلورم نمبر به بیا څه کوو ودونه به کوو نو بیا به څه کوو بچي به پالو په آخر کې به بیا څه کوو مړو به نو ګوره دا شپږ مې راته وویې نمبر 1 هم پیدا ہوئے نو بیا به څه کوو موږ به څه حاصلو دا را سره تاسو وایي تعلیم چې تعلیم وشي نو بیا به د حلال رزق دپاره جدوجهد کوو چې کله د حلال رزق جدوجهد دا مسله هر شي بیا به څه کوو واده به کوو چې واده وکړو خدای بچي راکړي د هغو تربیت به کوو بیا به په آخر کې مرو دا سفر دی د دې سفر دپاره موږ له یو سورلی پکار ده دا سورلی به یا د صبر سورلی وي یا به دا د خودغرضۍ او د ایرس سورلی وي نو کم خلق چې د ایرس په سورلی کې نو هغې انډر پلی شروع کړي کمو خلقو چې انډر پلی شروع کړي دي نو هغې خپل جایدادونه ټول څه کړي خرڅ کړي نو موږ به د صبر په سورلی باندې خپل صبر کوو یو څو څیزونه دي چې د هغې نه به ځان ساتو او هغه زه تاسو ته کوم هغه د غین په صورت کې دي نو زه چې اراده وکړو چې دا 5 غینونه به نه کوو په هغې 5 غینونو کې ړومبنی غین چې دی هغه غفلت دی غافل ته اګنورنس وایي چې کوم سړی اګنور کوي دا سړی کلاس اګنور کوي نو په کلاس کې نه نو شاته ناسي او سبق ته غوږ نه یا په موبایل کې ګوتې وخي او یا په کامپۍ کې ګوتې وخي یا چېرته څه ډرایینګ ځان له جوړوي نو دی غافله دی نو کوم سړی چې د غفلت شکاري دغه استاد دغه کلي ته راشي سلام ورته نه کوي یاره وایي زما ورته اډو فکر نه نو د هغه مور نه جوړی دی وله دوایي نه راوړي نو زه ته هم ته یوازې ولې رالې نو هغه وایي هغه تللی و کرکټ له او وایي چې سار راشي نو موږ وایي تا هغه د سره ول نه راتو وایي نه پاسېدو نن د اتوار ورځ وه او وایي زموږ زارش نشته ځکه دا غافله دي نو د غفلت نه به ځان ساتې ایکټیو به نو کم خلق چې غافل شي نو دا غو ډیر زیات نقصانی نمبر 1 سستی اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا دي چې منزل زینوم په سستی زینو اکثر ته رکعات شوی ته ګوري کنه چې کله امام نیت تړي نو لس کسي چې سلام ګرځي نو شلی د دې لسو کسو نه 2 رکعات یا رکعات شوی دا کسالا ګروپ ته نو کسالا ګروپ نه بزان ساتلو د پاره دویم بسې دویم دغه پیدای چې تبا په غیر مفید کارونو کې مصروفه غیر مفید کارونه سي یو پکې کیرم بورډ دی دې کې تاسو څه پیدا ده یو پکې پردې میچ قتل دی په دې کې تاسو څه پیدا ده یو بل سره غپ شپ لګول دی ټو کیل د ټایم دا ټول د غافل خلقو کار دی نو غفلت موږ لغټ نقصان نه کینو ډمبنه غین سو تاسو راته وایي غفلت نو دویم نمبر غین چې دی چې دا غین بزان ساتو هغه غیبت دی ته چې د خپل کلاس پیلو بد چرته کور موایا د کور د خلقو بد چرته په سکول کې موایا کومه خبره چې هغه خبر شه د نه خپکیږي د غیبت وای دو شو دریم نمبر کار چې دی غین چې دی هغه د غرور درسه تاسو وای غرور چې ز پلانې خېلې ماده پلانې دی د په کې لا چاره وسته چا چې غرور او تکبر کړي دی همیشه تباہ کیږي خدای پاک ول دې سي پندو ګوري چې وې پاګه کې ګيري نو غرور به نکو درې شو نو یو بل پاتې شو دې ته وای غلول
غلول دو خیانت ته وي چې تعالی څوک څه شی درکړي اته ولا واپس ورکې تا ولا خراب کړي نو تاسو سره څه امانت دي دا هاسټل کمره امانت ته داغه بیډ امانت ته داغه غسلخانه امانت ته داغه کچن امانت ته داغه ټیبل امانت ته نو چې په دې ټیبل تا کانو غوړه نو پکار نه چې په دې باندې تاسو ځای په ځای دغه کړي ساس کې کړي دلته پنګولې پروتي دغه ځای پیاز پراتی او دغه ځای کې ستانه د فروټو څخه چلکا پاتې شوی نو دا ته په امانتو کې خیانت کې نو تعالی چې کومه بستر موږ درکړو پاستل کې دا به سچ موږ ته واپس کې دا به تصفا ساته او کم ټایلټ ته چته لاړې نو ته په فلش راکاږي اكو بنوي د بار نه بو بوړې خو هغه فلش په دغه کې اب پاکې نو الو به راوځي دې ته امانت وای نو په امانتو کې با خیانت نه کې زکه چې غلول دیته وای او بل دې غلو غین لاو واو غلو دیته وای چې ته انتها ته لاړ شي بعضی زامن انتها ته تلی ناغه په سره عام وای زما پلار چې په کومه پارټي کې زو پاغه کې نو زه ته هم هغه دوزخ ته زی هغه ماته وای کو پلار مې دوزخ ته زین زو سره دوزخ ته زم دې ته غلو وای چې یو سړی له ته دومره اهمیت ورکړي چې د خدای د پاسه کې کاغذ تاره پارټي لیډري کاغذ تا دوسی کاغذ تا پلاری یو ډاکټر صاحب نه ما تاسو کو هغه زما پلار کو دوزخ ته زین زو سره زم نو زما پیړه وسوځېدو مې دې سره زینا خدا دې د کفر کلمه ده چوي نو په یو سړی دوره مې دل چې هغه د خدای نه زیات قیمت تور کې نو کاغه خدای ته کنزل کین ته وای ز خیر دی دې ته غلو وای او د دې یو مثال تاسو له در کوم لکه بعض خلق په دې مانزه کې امین په زور وای ا بعض خلق نه وای نو په دې لاهور کې یو ځای کې څوک راغلی دی نو هغه امین په زور وای داغي نور خلق په زور نه وای ناغه استاد ته سلام وګرځاو دې ته اوس غلو وای او استاد سے سلام وګرځاو ناغه په اردو کې وی پیچھے کوئی کتا بونک رہا تھا شاته اوس پی غپل دا زیاته ده دا انتها ده هغه الله اکبر وی تا ته قبول نه ده ته ما خود دې الفاظ بنوای یار یو سړی په باره کې چې پلانې څه شه ده دا هیڅ سړی نه ده دا دی ویني بیا وای بد خنزیر ده نو بیا نعوذ بالله وای په زنا کې شوی ده نو خو ستا په دې شین د خدای بنده دورا خواپس ولې نو دا 15 سيزونه دینه بزان ساتو زه یو بیا واما بیا خپل خبره ختمو نمبر 1 غفلت دویم را سره وایي غیبت نمبر 3 غرور نمبر 4 غلول دوکا برچا سر نکو او نمبر 5 غلو چې دې 15 سيزونه نه بچو ان شاء الله چې زمونږ د آینده تعلیمي سال به په خیر تیر شي او الله به مونږ لا او تاسو لا د خیر فیصله وکي خدای دې مال تاسو له عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين